الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. فصل بدان که اسم غیر متمکن 8 قسم است. اتم فصل دی په بیان د اقسامو د اسم غیر متمکن کې دا خبره بیان ساتي چې اسم په 2 قسم دی، یو اسم متمکن دی، یو اسم غیر متمکن دی. اسم متمکن هغه اسم ته وایي چې هغه د مبني الاصل سره مشابهت نه لري، او اسم غیر متمکن هغه اسم ته وایي چې د مبني الاصل سره مشابهت لري. مبني الاصل مونږ پرون ویلیو 3 څیزونه دي: ټول حروف، فعل ماضي، امر حاضر معروف. نو کله چې د یو اسم مشابهت په دغه دریو کې د چا سره شو، یا د حروفو سره، یا د امر سره، یا د فعل ماضي سره، نو هغه به اسم غیر متمکن وي. په هغه اسم غیر متمکن اوس کم دي، نو دا به موږ ته څنګه پته لګي؟ نو مصنف علیه رحمت اتم فصل کې اسم غیر متمکن اقسام ذکر کړه چې دا اقسام د مبني الاصل سره مشابهت لري. نو څنګه چې هغه مبني دی خو هغه مبني الاصل دی، لہذا د مشابهت د وجې نه به دا مبني وي. نو اسم غیر متمکن په خپله هم مبني دی، او د 8 اقسام به یې صحیح دا به مبني وي. ښه، نو اوس چې مونږ وایو اسم غیر متمکن او 8 اقسام وایو، دا به ټول مبني وي. په دې کې اول نمبر ګوره مضمرات 8 دي. ښه، اسم غیر متمکن څو اقسام دي؟ 8. اول مضمرات، دویم اسماء اشارات، دریم اسماء موصولات، څلورم اسماء افعال، پنځم اسماء اصوات، شپږم اسماء ظروف، اووم اسماء کنایت، اتم نمبر مرکب بنایی. اول نمبر راځو مضمراتو ته. مضمرات جمع د مضمر ده، او یا ورته ضمیر وی او مضمر ورته وی، یو حساب دی، یو شی دی. خو د ضمیر لغوي معنی د پټ، زړه ته هم ضمیر وی که نه، نو زړه هم دلته لاندې پټ وي، ښکاره نه. نو ضمیر لغوي معنی شوه پټ. په اصطلاح کې ضمیر وی هغه اسم غیر متمکن ته چې وضع شوی د پاره د متکلم د پاره، یا مخاطب د پاره، او یا د غایب د پاره. خو په غایب کې ورسره شرط دی دا چې د غایب به یو ځل ذکر شوی، یا به لفظن ذکر شوی، یا به مانن ذکر شوی، یا به حکمن ذکر شوی، اله به ورته ضمیر راجع کې. ښه، او د متکلم خو ضرورت نشته، هغه اعرف المعارف دی، نو هغه ډایرکټ وایي چې انا. مخاطب چې دی هم پیژندلی کېږي انت. او د غایب د پاره دا شرط دی چې یو ځل به ذکر شوی، لفظن یا مانن یا حکمن، چې یو ځل تا ووي چې جاءني زیدون، زید دی وي. اوس دوباره چې دا خبره کوي نو هو به ورته، خو چې یو ځل خو ذکر شوی که نه، اگر که هغه مانن وي که حکمن وي، خو چې یو ځل ذکر شوی. ولابویه لکل واحد منهما السدس. نو دلته کې ابویه مخکې د مړي باس روان دی، نو که د ابویه دا هی ضمیر مخې ته اگر چې لفظا نشته، حکمن خو شته که نه، یا مانن شته یا حکمن شته، نو د دې وجې نه به ضمیر په غایب کې دا یو شرط موجود وي. مضمرات ټول اویا دي. ضمایر ټوټل څومره دي؟ اویا ضمایر دي. این هفتاد ضمیر است. دا ټول اویا ضمایر دي. خو ابتداء تقسیم د ضمیر دا دی چې ضمیر په 3 قسم دی. یو دی ضمیر مرفوع، یو دی ضمیر منصوب، یو دی ضمیر مجرور. مرفوع، منصوب، مجرور. مرفوع کم ضمیر ته وایي، منصوب کم ضمیر ته وایي، مجرور. تعریفونه یاد کړئ. مرفوع هغه ضمیر ته وایي چې د 8 مرفوعاتو نه یو قسم واقع شوی. مرفوع هغه ضمیر ته وایي چې د 8 مرفوعاتو نه یو قسم واقع شوی. او منصوبات څو دي؟ 12 کنه. نو منصوب هغه ضمیر ته وایي چې د 12 منصوباتو نه قسم واقع شوی. او مجرورات څو دي؟ 2. نو مجرور هغه ضمیر ته وایي چې د 2 مجروراتو نه یو قسم واقع شوی. دا تعریفات خو یاد شو. اوس د متصل او د منفصل تعریف یاد کړئ. متصل هغه ضمیر ته وایي چې د خپل عامل سره پیوست وي، او منفصل هغه ضمیر ته وایي چې د خپل عامل نه جدا راغلی. نو په دې تقسیم سره مرفوع 2 قسمونو ته تقسیمیږي، منصوب هم 2 ته تقسیمیږي، او مجرور یو قسم راځي، ځکه دا د خپل عامل نه جدا نشي راتلی. مجرور د خپل عامل نه جدا نشي راتلی، دې وجې نه په دې کې صرف متصل راځي، منفصل نه راځي. نو په دې اعتبار سره دا 5 اقسام شو: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل.
او دا 15 واړه هر یو چې د هغې دپاره 14 کلمات راځي 14 صیغې راځي ښه 14 کلمې ولې راځي نو لهذا دا چې 14 دا 5 دي نو 5 له 14 ضرب ورکړه نو 14 5 70 نو ټول اویا ضمایر دي اوس به مونږ تعریف څنګه کوو ګوره ورته مرفوع متصل هغه ضمیر ته وایي دی ورته وکړې دی مرفوع تعریف به مو کې د متصل به مو کې مرفوع تعریف موږ څه کړی و چې اتو مرفوعاتو نو قسم واقع شوی متصل څه تعریف دا تعریف اوس یو ځای کا نو مرفوع متصل هغه ضمیر ته وایي چې اتو مرفوعاتو نو قسم راغلی د خپل عامل سره پیوس راغلی مثال لکه ضربتو ضربنا خو په نحو کې او په صرف کې دا فرق دی چې نحویان د متکلم نه بحث کوي بیا د مخاطب نه بحث کوي بیا غایب ته راځي او صرفیان حضرات اول د غایب نه بحث کوي بیا مخاطب ته راځي او بیا متکلم ته راځي نو لهذا د متکلم دو صیغې به اول ووایي ضربتو ضربنا بیا به د حاضر اته صیغې ووایي شپږ صیغې به ووایي ضربتا ضربتما ضربتم ضربتې ضربتما ضربتن بیا به د غایب واړه شپږ ووایي ضربه ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا دا مرفوع متصل ضمایر شو ښه پوهېږئ که نه اوس دلته یو اعتراض راځي په ضربه ضربا کې چې تا وي د خپل عامل سره به پیوس راغلی نو په ضربه کې خو ضمیر د خپل عامل سره پیوس نشته دی شته خپل عامل سره پیوس نشته دی نو جواب یې دا دی چې دا ضمیر مرفوع منفصل دی خو د دې نه به تعبیر په متصل سره کوي پوه شوئ بیا په ترکیب کې داسې موږ وایو چې ضمیر مرفوع منفصل کې تعبیر وی از متصل آورده شده است نو دا مونږ ځکه وایو چې دا ضمیر دی د مرفوع او ضمیر په کلام کې چې کوم مستتر راځي هغه مرفوع راځي خاص په تاسو پیداتو نحو کې به یې ټولو کې وایي چې مستتر چې کوم ضمیر راځي د ضمایرو وضع د اختصار دپاره شوی ده اختصار په ضمیر مرفوع کې دی لهذا چې ضمیر چې کوم مستتر راځي نو هغه ضمیر مرفوع متصل مستتر راځي خو هغه هلته کې تعبیر د هغې نه بیا مونږ په منفصل سره کوو نور هغه متصل سوال صیغې به دا یاد کړئ ضربتو ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتې ضربتما ضربتن ضربت ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا څوارلس صیغې د مرفوع منفصل دپاره دي څوارلس ضمایر نو دې تعریف به څنګه کوئ چې د اتو مرفوعاتو نو قسم راغلی د خپل عامل نه جدا راغلی انا نحنو انت انتما انتم انت انتما انتن هو هما هم هي هما هن منصوب تراشه منصوب په دوه قسمه متصل منفصل منصوب متصل هغه ضمیر ته وایي چې د 12 منصوباتو نو قسم واقع د خپل عامل سره پیوس راغلی وي مثال لکه ضربني ضربنا ضربکا ضربکما ضربکم ضربکې ضربکما ضربکن ضربهو ضربهما ضربهم ضربها ضربهما ضربهن منصوب منفصل چې د اتو 12 منصوباتو نو قسم راغلی د خپل عامل نه جدا راغلی مثال لکه ایایا ایانا ایاک ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایاهو ایاهما ایاهم ایاها ایاهما ایاهن او منصوب دا مجرور متصل چې د دو مجروراتو نه یو قسم واقع او د خپل عامل سره لکه بی بنا بکا بکما بکم بکی بکما بکن بهو بهما بهم بها بهما بهن لی لنا لک لکما لکم لکی لکما لکن له لهما لهم لها لهما لهن دې ځای پورې پوه شوئ نو دا اویا ضمایر ښه نو دا ټول مبني دي ضمایر ټول څه دي ضمایر ټول مبني دي ښه ولی مبني دي ضمایر ځکه چې دا د مبني الاصل سره مشابهت لري په خپل معنا ورکولو کې مرجع ته محتاج دي او لکه څنګه چې حرف په خپل معنا ورکولو کې غیر ته محتاج دی نو د حروفو سره مشابهت راغی که نه او کله چې د مبني الاصل سره د چا مشابهت راشي نو هغه صحیح مبني وي لهذا ضمایر ټول څه دي مبني دویم نمبر اسماء اشارات اسما د اسم جمع ده اشارات د اشارې جمع ده اسم اشاره هغه اسم ته وایي چې وضع شوي د پاره د محسوس مبصر معین څیز محسوس به مې مبصر به مې معین به مې داسې ځایونه مذهب بیا وایم چې هازا پوه شوئ نو هغې ته به وضع کړي چې هغه محسوس ومي محسوس کېدی هم شي حواسو باندې هم د هغې ادراک کېږي او مبصر ومي معین ومي هغې ته به وایي هازا د معین تعیین دپاره راځي ښه معین مشخص دپاره راځي هازا مرقات کې به راشي نو هغه د معین مشخص دپاره نو تعریف یې دا شو دا اسماء اشارات دي کم کم نو مصنف رحمت فرمایي چې اسماء اشارات دا دي زا وزان وزین وتا وتی وته وزه وزهی وته وتان وتین اولائی او اولا
یو اولائی په مد سره به وي اولائی او یو به قصر وکړي اولا دا دواړه اوس په دې کې فرق څنګه دی مذکر دپاره کم دی مؤنث دپاره کم دی نو اولنیو ته ګوره زا دا د واحد مذکر دپاره ځي خو د تنبیه دپاره د دې په اوایلو کې های تنبیه هم لګي ښه هازا او کله کله چې په آخره کې ورسره کاپي خطابي هم لګي د تعیین د مخاطب دپاره نو ګوره اوس هازا هازانی هازینی اوس هازا به چا دپاره وي چې کله واحد مذکر وي هغې دپاره به هازا وي او زانی اوزینی هازینی یا هازانی دا به د تصنیع دپاره وي خو تصنیع دپاره یې دوه ولې ذکر کړه یو حالت رفعي دی او یو حالت نسبي او جري دی د تصنیع اعراب به وروسته راشي ښه حالت رفعي الف ما قبل فتحه حالت نسبي او جري یا ما قبل فتحه نو ځکه یې دوه وي زاني او زیني جمع یې پاتې شوه ښه جمع به وروسته وایي د واحد مؤنث دپاره شپږ کلمات راځي اسماء اشاراتو کې تا وتی وته وزه وزهي وتهي هذه به وایي ښه بیا هذه د مؤنث دپاره راځي هذه امرأة نو مؤنث دپاره بیا هذه راځي دا شپږ واړه د مؤنث دپاره راځي دې کې چې د کوم یو وي او تانې او تینې یعنې هاتانې او هاتینې اوله کې ورسره ها لګولی شي دا د مؤنث د تصنیع دپاره راځي خو هاتانې د څه دپاره حالت رفعي دی او هاتینې نسبي او جري د دې هم جمع پاتې شوه او د مذکر هم جمع پاتې شوه نو اولا په مد سره وی او که اولا دا د مذکر د اسم اشارې د مذکر دپاره هم راځي د مؤنث دپاره هم راځي اولئک الذین پوه شوئ او اولئک النساء هم ویلی شي دریم نمبر د اسم غیر متمکن د اقسامو نه اسماء موصولات دي موصولات جمع د موصول ده موصولات جمع د موصول ده اسم موصول څه ته وایي هغه اسم غیر متمکن ته وایي چې په غیر د صلې نه د جملې جز تام نه ګرځي په غیر د صلې نه د جملې جز تام نه ګرځي مثال لکه ګوره جاء الذي ضربك راغلی او ما ته هغه کس چې ته یې والی وي په دې مثال کې دا جاء فاعل دی فعل دی جاء څه دی فعل الذي چې دی دا اسم موصول دی دا فعل ځان دپاره څه غواړي فاعل که نه فعل ځان دپاره څه غواړي فاعل غواړي نو چې فعل ځان دپاره فاعل غواړي نو اوس خو دی له فاعل پکار دی نو صرف الذي ولا فاعل نشي جوړېدی صرف دا الذي دا فاعل نشي جوړېدی په جمله کې دوه اجزا کم از کم پرون موږ ویلي که نه چې کم از کم جمله کې به څو افراد دي کم اجزا به دوه خو به کم از کم وي دونه زیات هم کېدای شي خو دوه به کم از کم نو اوس د دې دپاره خو فاعل پکار دی دا فاعل به هله جوړېږي دا جز به هله جوړېږي یو جز دا شو یو جز دا چې د دې سره سله ولګي دې سلې ته دا جمله چې کومه ده دې ته دا سله وایي ښه موصول دپاره نه چې وروسته کومه جمله ذکر وي هغه جملې ته سله وایي دا سله چې راجمع شي د الذي لپاره دا دواړه به بیا شي اسم موصول سره د سلې خپلې نه فاعل به شي دپاره د جاء وروسته بیا د جاء دپاره فاعل جوړېږي نو لہذا په غیر د سلې نه جزي خو جز تام نه وي ښه پوره جز نه وي ګورئ جز تام به د سلې سره چې ورسره یو ځای شي هله به پوره جز شي نو بیا به یو جز دغه شي یو جز به دا پوره شي نو اسم موصول هغه اسم ته وایي چې په غیر د صلې نه د جملې جز تام نه ګرځي او اسماء موصولات دا دي الذي اللذان اللذین والذین اللتی اللتان اللتین واللاتی واللواتی نو په دې مثالونو دا هم د هغې په شان دی الذي او اللذان الذي واحد مذکر دپاره اللذان اللذین تصنیع مذکر دپاره حالت رفعي او حالت نسبي جري او والذین جمع مذکر دپاره التي واحد مؤنث دپاره اللتان اللتین تصنیع مؤنث دپاره واللاتی واللواتی د جمع مؤنث دپاره ما او من دا هم د الذي په معنی باندې راځي خو اکثر او غالب استعمال د ما په غیر ذوي العقولو کې دی او من په ذوي العقولو کې دی او کله کله د یو بل په معنی راځي نو چا سره به انخلې په دې نه چې دلته کې خو ما د غیر ذوي العقول دپاره راځي لہذا د ذوي العقول دپاره د استعمال ناروا دی او یا من چې دی نو دا د ذوي العقول دپاره راځي غیر ذوي العقول دپاره ناروا دی نو ممتنع نه دی ښه پوهېږئ که نه د یو بل په معنی راتلی شي ایون او ایتون دا هم د الذي په معنی ایون د الذي او ایتون د التي ایون مذکر دی که نه دا به د الذي په معنی باندې راځي ایتون چې دی دا د التي په معنی راځي
درېیمه خبره الف لام په معنی د الذي راځي خو هر یو الف لام نه هغه الف لام چې د اسم فاعل په صیغه یا د اسم مفعول په صیغه باندې داخل وي د دې الف لام معنی به وي الذي لکه القائم مثال قائم د اسم فاعل صيغه ده کنه قائمون د اسم فاعل صيغه ده کنه یا ضاربون د اسم فاعل صيغه ده کنه مضروبون د اسم مفعول صيغه ده په اسم فاعل په صيغه او د اسم مفعول په صيغه چې کوم الف لام داخلي د دې معنی به الذي دې ته الف لام موصولي وي دا الف لام اسم موصول ولدي دا په معنی د الذي باندې او دا قائم د قام په معنی باندې کا او دا قام او دا له هو ضمیر نو فعل سره د فاعل خپلنا دا بس شي دا به جمله فعلیه او دا به سله شي د پاره د هغه اسم موصول سره د سله خپل نه مبتدا شو یا بوله خبر جوړیږي یا خو بل شي کنه یا جاء القائم خو فاعل جوړیږي وغیرہ چې کوم جمله کې تکل استعمال خو دا الف لام په معنی ده الذي کوم الف لام چې کوم په معنی کوم په چا باندې داخل وي نو تاسو نه ګورئ چې ارزه کې الف لام اسم فاعل صيغه نه یو تاسو په معنی د الذي راځي ولي نو خمیر کې راغلي الف لام په معنی الف لام په معنی الذي راځي خود در اسم فاعل و اسم مفعول چون الضارب په معنی د الذي ضربا المضروب په معنی د الذي ضربا یو بل لفظ دی زو دام په معنی د الذي باندې راځي خدا عام لغت نه لري دا صرف د یو قبیله ده بنو توی قبیله د هغې په ژبه کې زو په معنی د الذي سره راځي لکه مثال هغه چې وایي که نه چې جاءني الذي ضربک نو هغه وایي جاءني زو ضربک الذي په ځای باندې زو وایي نو د هغو په قبیله کې په لغت کې زو په معنی د الذي سره راځي دا تو نحو کې چې کوم بیا شعر ذکر دی ښه الذي ذو حفرت و ذو طویت بدان ایون و ایتون معرب است ایون او ایتون د یو حالت د وجې نه دلته په مبنیاتو کې ذکر کړي دي ورنه دا معرب دي ایون او ایتون دا باس ته مبني روان دی که د معربو مبني روان دی نو ایون او ایتون خو په دریو ایون او ایتون دپاره څلور حالته دي په دریو حالتو کې معرب دی نو د اکثر د پاره چې کوم دی نو حکم د کلی کنه نو ځکه وی چې ایون او ایتون چې دا معرب دي باس دا وکړو چې داسې نه ګورئ طالب پکې دې ته هم مبني ووایي ښه نو دا ټول په ټوله مبني دي په یو حالت کې مبني دي او ایون او ایتون دپاره څو حالته دي څلور حالته دي هغه څلور حالته درځېدله ولیکم ایون او ایتون دپاره څلور حالته دي ګور ایون به وایو ایتون به په دې باندې حمل کې ښه دا ایون چې دی دا د دې سره به بیا یا به ورسره مضاف وي او دې ته ویلی شي دا هم خو مضاف الیه شو او دا هو ته ویلی شي صدر د سلې د لکه دوی ځای نه اوس په دې ځای کې قایمون شو که نه نو دې قایمون دپاره اولنی د سلې دا صدر چې دی هغه دا دی ښه هو نو ګوره ورسره د دې ایو سره به مضاف الیه او صدر د سلې ذکر وي او یا به ورسره نوي ذکر او یا به مضاف الیه ورسره ذکر وي خو صدر د سلې به نه او یا به چې کوم دی نو صدر د سلې ذکر وي خو مضاف الیه به نه دا څلور حالته شو په دې کې ورسره هم مضاف الیه شته هم صدر د سلې شته دا معرب دی په دې کې نه مضاف الیه شته نه صدر د سلې شته دا معرب دی او چې کله صدر د سلې ذکر وي مضاف الیه نه وي دا معرب دی دقه یو ځای کې مبني دی چې کله مضاف الیه ذکر وي صدر د سلې نه وي ذکر ښه نو په دې یو حالت کې مبني دی په دې دریو حالتو کې معرب دی پوه شوئ نو ځکه مصنف وایي چې ایون او ایتون چې دي معرب است دا معرب دی چهارم څلورم نمبر اسماء افعال اسماء جمع د اسم د افعال جمع د فعل د اسم فعل هغه اسم ته وایي چې وي به اسم خو په معنی د فعل باندې به راځي ځکه ورته اسم فعل وایي وي به اسم خو په معنی د فعل باندې به راځي او فعل نه مراد به هم دوه قسمه افعال دي چې د هغې په معنی راځي یا به د امر په معنی راځي او یا به د ماضي په معنی نو امر هم په مبني الاصل کې و که نه او ماضي هم په مبني الاصل کې و که نه نو چې کله دا د هغې په معنی راځي ځکه به اسماء افعال ټول مبني وي ښه یو په معنی د امر باندې راځي هغه دا دی امر حاضر په معنی لکه رویدا بلها حی الهلم دا څنګه د هغې په معنی راځي روی د معنی کېږي امهل امر دی امهل معنی د مولت ولا ورکا روی د ولته استعمالیږي نو روی د اسم فعل دی په معنی د امر امهل په معنی راځي دغه رنګې بلها اسم فعل دی په معنی د څه باندې راځي
دع معنی ده پرېږده. او حیال او هلما دا اسماء افعال دي په معنی د ایتی باندې راځي چې راشه. او دویم نمبر په معنی د فعل ماضي راځي نو هغه هیهات او شتانه، بل کتاب سره هغه ذکر کړی دی هیهات او شتانه او سرعانه. نو هیهات په معنی د بعوده باندې راځي، هیهات لما توعدون. نو ګور هیهات په معنی د بعوده لرې شوی دی ماضي معنی به کې ښه، نو د ماضي په معنی باندې راځي. نو لہذا هیهات اسم فعل دی په معنی د فعل ماضي باندې هم مبني دی. او شتان په معنی د افترقه باندې راځي، جدا شوی دی، نو هغه ماضي ده، نو دا هم مبني شو. نو یو په معنی د امر، یو په معنی د فعل ماضي. اسماء دغه هم ختم شو. اسماء افعال یو په معنی د امر راځي، یو په معنی د فعل ماضي. پنځم نمبر اسماء اصوات. اصوات د صوت جمع ده، صوت آواز ته وایي، آواز. او اسم صوت چاته ویلی شي؟ د صوت تعریف څه دی چې د دې په ذریعه سره نورو ځناورو ته آواز کولی شي یا د هغو آواز نقل کولی شي. لکه خلک اکثر پاسي که نه نو د یو مقرر پیښې شروع کړي که نه پلانکې مقرر داسې دی، دې ته د صوت دی، آواز دی راوباسي، د هغه نقل کوي. ښه اوس هغه هم حیوان دی که نه، نو د یو حیوان آواز نقل کول او یا یو حیوان ته آواز کول لکه ای حضرت حسینه وشي نو ته مې آواز کول، هم حیوان دی خو ناطق ورسره دی ګورې ښه. او یا چې کوم دی خلک عام استعمال کې اوف اوح بخه نخه وغیره اوف ته وایي که نه، انسان اکثر خفه شي اوف دا چلو. او یا چې کوم دی نو اوښ ته خلک وایي بخه او نخې هغه کینئ، یا د قارغه آواز نقل کېږي چې قارغه چې دی نو هغه قا قا کوي وغیره. نو یا یو حیوان ته آواز کول یا د هغه آواز نقل کول. پوه شوې؟ حیوان که ناطق وي او که غیر ناطق وي. ښه بس د صوت تعریف یې کړو چې صوت تلفظ ته ویلی شي، بس چې ته به یا به چاته خامخا به صوت دی د دې لپاره یا به چا سره خبرې کوي یا به د چا نه اورې، داسې دي که نه، نو دې ته اسماء اصوات ویلی شي. ښه شپږم نمبر چې دي اسماء ظروف دي. اسماء جمع د اسم ده او ظروف جمع د ظرف ده. ظرف چې کوم دی نو هغه خو لوښی دی او چې څه پکې جو هغه مظروف وي. نو دلته کې به د ظرف نه مونږ څه معنی کوو؟ دلته کې د ظروفو معنی دا ده یا به ظرف زمان وي یا به مکان وي. دوه اقسامو ته به تقسیم شي. ښه یا به ظرف زمان وي، ظرف زمان چې د فاعل نه دا فعل واقع شوی وي په یو وخت کې یوه زمانه کې جو ظرف زمان شو، هغه زمانه ولا ظرف شي. ښه او د هغې دپاره اکثر استعمال کې ظروف زمانیه چې راځي نو هغه دا راځي از اذا متا کیف ایانا امس مز و منذ وقد تعود و قبل و بعد. کتاب کې ذکر دی ځکه مې هلته ورسره الی اخرې ولیکو. ښه از اذا متا کیف ایانا امس مز و منذ وقد تعود و قبل و بعد دا دغه دپاره ظروف زمانیه دپاره راځي. او ظروف مکانیه دا قبل و بعدو چې دی د دې دپاره درې حالته دي. درې قبل و بعدو لپاره درې عیون او آیتون په شان درې حالت دی لپاره. په دقه یو حالت کې چې کله قبلو او بعدو دپاره مضاف الیه په کلام کې مضاف هم وي، مضاف الیه ولا هم ذکري، مضاف خو دا همیشه قبلو بعدو، خو که مضاف الیه ولا په کلام کې ذکر و بیا به معربي، او که مضاف الیه بالکل نسیه منسیه و بیا به معربي، که مضاف الیه حذف و خو د متکلم په نیت کې و او حذفي دقه ټیم کې مبني دی. لکه خلک چې وایي اما بعدو، نو خو اما بعدو پس ته څه نه، پس ته د حمد و صلات به هغه ویلی که نه، الحمدلله به ویلي، درود به ویلی، نو پس ته حمد و صلات نه. نو دا مضاف الیه ولا دقه دی، هغه حذف دی خو متکلم په نیت کې شته، او کله کله به بالکل د متکلم په نیت کې د سره نه. نو په دې دوه حالتو کې معرب دی، او چې کله د متکلم په ذهن کې په دې ټیم کې څه دی؟ مبني دی. وقتی که مضاف باشد و مضاف الیه محذوف منوی باشد، نو په دې ټیم کې دا مبني دی. نو دقه یو صورت دلته ذکر کړه، او هغه دوه کې خو معرب دی که نه، نو معرب باس خدا دی نه، دا خو د مبني باس. و ظروف مکانیه، بل ظروف مکان. ظرف مکان څه ته وایي؟ چې فعل د فاعل نه واقع شوی په یو ځای کې، نو دغه ځای به ولې ظرف وي، او د هغې دپاره اکثریه دا استعمال کېږي، حیث قدام و تحت و فوق. د دې څلورو دپاره هم دقه درې حالت دي. یا به مضاف الیه ذکر وي بیا معرب، مضاف الیه نسیه منسیه بیا معرب، مضاف الیه به حذف وي، متکلم په نیت کې به وي بیا مبني وي. اتم نمبر اسماء کنایات. دی خو وګورئ اسماء کنایات. اسما جمع د اسم ده، کنایات جمع د کنایې ده. کنایه پټ څیز ته ویل، مبهم څیز ته ویلی شي. د یو معین څیز دپاره، د یو معلوم څیز دپاره غیر صریحي الفاظ استعمالولو ته کنایه وایي.
د یو معلوم څیز دپاره غیر صریحي الفاظ استعمالولو ته کنایه لکه مثال په طور باندې دا دی مارکر که نه او زه دې ته یم چې هلکه هغه څیز پروت دی هغه لیکلو هغه څیز هغه دی پروت دی نو پوه شوې هغې د هغې خپل صریحي نوم شته د هغې دپاره ما غیر صریحي الفاظ استعمال کړه دې ته کنایه ویلی شي پوهېږې که نه لکه اوس دا اوس کنایه ده د څه نه اوس څوک تا ته خبرو کې ته ورته یم دا کنایه ده د څه نه د او نه که نه قبلولو نه دا کنایه ده د څه نه نه قبلولو نه دې لپاره خپل صریحي الفاظ استعمال صریحي الفاظ شته خو د هغه معین څیز دپاره د غیر صریحي الفاظ استعمال کړي نو دې ته کنایه ویلی شي دغه رنګې اسماء کنایات دا به یا د خبرو نه به ته کنایه ذکر کې یا به عدد نه کنایه ذکر کې نو په دوه قسمه شو یا به کنایت از حدیث حدیث څه ته وایي خبرې ته لکه ما وی قلت له کیته وکیته لکه ما ورته داسې داسې ووي څنګه داسې داسې مې ورته ووي برابر مې کړو داسې داسې مې کړه نو ده به داسې داسې ورته ویلي که خبرې ورته کړي خبرې ورته کړي دي د هغه خبرو نه ده کنایه وکړه دلته په داسې داسې سره کیته وځای ته یې ووي نو دا کیته وځای ته داسې 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 او داسې نو دا داسې او داسې د هغه معلومو خبرو نه کنایه ده نو دې ته کنایه از حدیث وایي او کنایه از عدد چې دی د هغې دپاره راځي کم او کذا کم درهمن عندک تا سره څو روپۍ دي و عندي کذا درهمن ما سره دومره روپۍ دي نو دومره څومره او دومره دا کنایه از عدد شوه په دې کې دا کم چې دی دا په دوه قسمه دی استفهامي یو خبري کم استفهامي هغه کم ته وایي چې د هغې په ذریعه سره ته د متکلم نه ځان پوه کړې تپوس دې وکړې کم درهمن عندک تا سره څو روپۍ دي استفهام دی ښه کم درهمن عندک تا سره څو روپۍ دي نو د دې لکه عندي کذا در ما سره دومره روپۍ دي نو دا کم یو شو استفهامي یو کم خبري دی هغه تپوس نه کوي هغه متکلم یو عدد کثیر ته اشاره کوي په هغې باندې یو عدد کثیر ته پکې اشاره کوي مثال لکه کم مال انفقتو کم رجل ضربتو څونه سړي مې ووال څومره مال مې خرچه کو کم من ملکین فی السما څومره فرشتي دي په اسمانو کې تا نه تپوس نه کوي چې څونه فرشتي دي وایي څومره فرشتي دي په اسمانو کې نو دا کمې خبري شو ښه فرق په پکې څنګه کوئ د کم یو کم نه وروستو چې اسم منصوب دا به کم استفهامي کم درهمن دا اوس تپوس دی نو تاسو به ګورئ چې د کم نه وروستو اسم منصوبي هغه کم استفهامي چې د کم نه وروستو اسم مجروري هغه کمې خبري هغه به تاله خبر درکوي بل جواب نه ورکوي تاله خبر درکوي کم مال انفقتو کم کتب درستو کم مال کم رجل ضربتو نو دا چې ته اوس وایې نو دا به شي کمې خبري دواړه باندې پوه شوئ اتم نمبر راځي مرکب بنایي ته هغه مونږ ویلی دی هغه دریم نمبر فصل کې ښه چې دوی اسمونه راوځي شي دویم اسم متضمني یو حرف ته هغه ته لرې کړي دواړه به راوځي که دواړه مبني شو په فتحې سره نو دا مبني دی مرکب بنایي ښه په دې پوه شوئ مضمرات اسماء اشارات اسماء افعال اسماء اصوات اسماء ظروف اسماء کنایه مرکب بنایي په مضمرات هم پوه شوي په دې بل کې د چا څه دغه خو نشته دی اشکال یا څه په دې پوه شوئ ښه اوس راځو مونږ نهم فصل ته نهم فصل دی په بیان د اقسامو د اسم کې ښه دا به تاسو اجمال یاد وي ګورئ ښه چې اتم فصل کې دا خبرې دي نو دا تفصیل مې ته بیا وکړو ځکه اتم فصل کې دا خبرې دي نهم فصل دی په بیان د اقسامو د اسم کې په مختلف اعتباراتو سره اعتبار به جدا نور به د اسم تقسیم کوي ښه نو اول د اسم تقسیم دی په اعتبار د تعریف و تنکیر سره اسم په دوه قسمه دی معرفه و نکره معرفه نکره معرفه و نکره معرفه هغه اسم ته وایي چې وضع شوي د پاره د معین څیز نحو امیر پوه شوې عزیز او دغه زاهد هغه رسول خان وغیره نو د هر یو د پاره خپل چې کوم معین وضع شوی معین څیز وي معرفه نو په لغت کې هم دغه ته ویلی شي تعارف ته ویلی شي معرفې ته ویلی شي پیژنګلا ته ویلی شي او اصطلاحي تعریف هم دا دی چې وضع شوي د پاره د معین څیز ته معرفه وایي او نکره د هغې په الټه باندې ده چې د غیر معین څیز دپاره شوي لکه رجل فرسون اوس غیر معین دی او زید عمر بکر معین دی دا معرفه په اوه قسمه باندې ده معرفه په څو قسمه ده په اوه قسمه باندې معرفه ده ښه او هغه کم دی ګوره ورته مضمرات دویم نمبر اعلام دریم نمبر اسماء اشارات څلورم اسماء موصولات او پنځم معرفه به ندا شپږم نمبر معرفه به الف لام اوم نمبر مضاف به یکې ازینها مضمرات
ضمایر ټول معرفه دي. د متکلم ضمیر خو پکې اعرف المعارف دی او د مخاطب هغه معرف دی، هغه ښه معلوم دی. مخاطب او متکلم معلوم وي که نه، هر چاته ځان نه معلوم. نو متکلم او مخاطب خو اعرف المعارف شو. غایب پکې د سره وونه خو هغې په دې باندې حمل کړی دی. ها توردل للباب هغه ته ورسره معرفه ویلی دي. نو مضمرات چې څومره دي دا ټول معرفه دي، ټول معین دي. ښه نو چې معرفه شو نو معرفه معین ته وایي که نه، نو معین دي. ښه مشخص معین. نو مضمرات ټول معرفه دي. دویم نمبر اعلام د علم جمع د علم. علم لغوي معنی خو نښه ده یا جنډه، خو چې ابتداءً د چا دپاره کم یو نوم وضع شوی وي، واضح ابتداءً وضع کړی وي، په دغه وضع باندې بل چاته شامل نه وي، دې ته عالم وایي. په دغه وضع اول سره غیر ته شامل نه وي. لکه مثال زید د یو چا نوم دی او هغه له دا نوم د اول نه واضح ښودلی دی، نو دا د هغه دپاره عالم شو. دا زید د هغه دپاره عالم. اوس که بل چا نوم هم زید وي نو دي که نه، هغه هم معرفه وي، هغه هم واضح هغه دپاره ښودلی شوی دی. په هغه وضع باندې دا بل زید نه دی او د اولنی زید په هغه بله وضع باندې دا بل زید نه دی. نو دا نکیره کېږي نه چې ته وایې چېره زیدونه خو ډېر شي دي، یو زید دا دی، یو زید هغه دی، یو زید هغه دی. نو دي که نه، هر یو په خپله وضع غیر ته شامل نه دی. پوه شوې؟ نو دا لکه اوس عبدالله د ډېر شي خلکو نومونه دي، دا معرفی که نکیره؟ دا معرفی. ښه هر یو په خپله وضع باندې خپل ذات ته شامل دی، غیر ته نه دی شامل. نو دویم نمبر اعلام. دریم نمبر اسماء اشارات چې څومره دي دا معین دي. وختي مې هم درته ویلي وو که نه، اشارات هذا هذان وغیره دا هم د معین مشخص دپاره وضع دي، دا هم جزئی دي. ښه او څلورم نمبر اسماء موصولات الذي اللذان اللذین، دا هم د خپلې خپلې معنی دپاره وضع دي، د خاص خاص معنی دپاره، لہذا دا هم معلوم دي، معین دي. خو دې اشارات او موصولاتو ته مبهمات وایي. څه ورته وایي؟ این دو قسم را مبهمات گویند. مبهمات د مبهم جمع ده. مبهم پټ څیز ته وایي که نه، دې دواړو ته مبهمات ولې وایي؟ اسم اشارې ته مبهم ځکه وایي چې مشار الیه نه په غیر خپله معنی نه ورکوي. چې ته اشاره کښېنه او هسې وایې هذا، نو هسې هذا خو چې دا ناست دي او چې دا دغه دي محسوسات دي او که معقولات دي، هر څه چې دي هر شي ته شاملېږي. چې څو پورې ورته تا اشاره نه کړي چې هذا، نو د مشار الیه نه په غیر خپله معنی نه ورکوي، ځکه ورته مبهمات وایي. او موصول په غیر د صلې نه خپله معنی نه ورکوي، نو ځکه ورته څه وایي؟ مبهمات ورته وایي. او پنځم نمبر معرفه به ندا. معرفه به ندا دې ته وایي چې نکره اسمي او حرف ندا پې داخل شي، جو معرفه شي. لکه رجل یا رجلو، نو اوس رجل نکره دی او یا رجلو دا معرفه شو. ښه نو معرفه به ندا چې نکره اسمي او معرفه شي په چا سره؟ د حروف نداو نه په یو حرف سره، یا رجلو. او شپږم نمبر معرفه به الف لام. نکره اسم دی، غیر معرب باللام دی، الف لام دی پې داخل کړه نو معرفه شو. یو رجل دی، یو دی الرجل. الرجل نو رجل اصل دی نکره او الرجل معرفه دی فرع شوه. اول رجل بیا بس وروسته الف لام داخل شو، الرجل شو، په دې سره هغه معرفه شو. او وم نمبر دی مضاف به یکي ازینها، چې په دې کې یو ته مضاف وي، په دې ما قبل کې نکره اسمي. ښه نو نکره اسم په اضافت سره معرفه کېږي که نه. لکه ګوره یو دی غلام، یو تا ضمیر ته مضاف کړو، غلامهو د هغه غلام، نو هسې غلام نکره او غلامهو څه شو؟ نو په اضافت سره دې ما قبل ته چې ته مضاف کړي نو دا نکره اسم معرفه کېږي. لکه غلامهو. دویم نمبر دا ضمیر ته مضاف شو. غلام زیدن، غلام د زید معرفه دی که نکره؟ معرفه. اول غلام نکره خو چې کله تا وي چې غلام زیدن وس معرفه شو. دا اعلامو ته مضاف شو. غلام هذا دا چاته مضاف شو؟ اسم اشارې ته مضاف شو. او غلام الذي عندي هغه غلام چې ما سره دی اسم موصول ته مضاف شو. غلام الرجل دا چاته مضاف شو؟ معرب باللام ته مضاف شو. او معرفه بنیدا چې د هغه هم د نکرې دپاره معرفه کوي او لہذا هغې ته اضافت ناروا دی. دو علامې د تعریف بیا په یو کلمه کې جمع کېږي. ښه پوه شوې؟ نو دې وجې نه چې کومه کلمه معرب باللام نو وروسته راځي چې معرب باللام کومه کلمه یي په هغې باندې حرف ندا داخلول ناجایز دي. کافي بیا ویلي چې ویا الله خاصتا که نه، هغه یو پکې جدا خبره ده، خو د دې نه علاوه نور الف لام داخلول په یو کلمه باندې دا ناروا دي. او هغه ځکه چې هغه دا الف لام تعریفي نه دي. ښه الله والا هغه الف لام عوضي دی، هغه په عوض د همزې نه راغلی دي. الله په اصل کې الهونو، هغه همزه حذف شوي ده، اول کې الف لام راغلی دي.
نو یو لام درې بل لام کې بیا مدغم شوی دی الله ته جوړ شوی دی نو هغه الف لام وضعي دي الف لام تعریفي نه دي نو الف لام تعریفي او حرف ندا په یو کلمه کې جمع کول ناروا دي نو ځکه سره هغه د ذکر کړی دا باقي ذکر کړه او نکره هغه سم ته چې وضع شوي د پاره د غیر معین څیزه لکه رجل او فرس دا ولنې تقسیم یاد شو اسم په اعتبار تعریف تنکیر سره دوه قسمه دي معرفه او نکره معرفه مو یو اقسام مو او نکره تعریف مو راځي بل ته اسم په اعتبار د تذکیر تانیث سره په دوه قسم دي مذکر او مؤنث مذکر او مؤنث مذکر څه ته وایي مذکر آنست کې درو علامت تانیث نه باشد مذکر هغه اسم ته چې پای کې علامت د تانیث نه وي او مؤنث آنست کې درو علامت تانیث باشد مؤنث هغه ته وایي چې پای کې علامت د تانیث وي وس علامات د تانیث پیژندل غواړي لازمي دي علامات د تانیث سلور دي تانیث علامات څو دي سلور علامات دي د تانیث الف ممدوده او تای لفظي او تای تقديري الف مقصوره الف ممدوده تای لفظي او تای تقديري الف مقصوره هغه الف ته وایي چې وروستو ته همزه نه لکه حبلا حبلا وروسته همزه نشته کنه او الف ممدوده هغه الف ته وایي چې وروستو ته همزه وي لکه حمراء الف نه وروسته همزه داخله کې حمراء دا دوړ علامات د تانیث دي کومه کلمه کې چې دا راله هغه کلمه به مؤنثي ذات خبره نه کوي ګوره کلمې خبره کوي ښه کلمه به مؤنثي اگر چې مصداق مذکر دي ځان نه کړه دا سره مونږ کارو مثال په تور باندې یا تای لفظي لکه طلحاتو نو طلحاتو خو د مذکر نوم دی کنه نو زمونږ د مذکر د مصداق سره کار نشته زمونږ خو د نحویانو کار خو د دې الکلمه الکلام سره کنه دا کلمې نه باس کې چې دا کلمه څه شی دی مذکر ده که مؤنث ده او مصداق ځان له مذکر یو که مؤنث ښه ا دې زمانه کې خو بیا سره نه پیژندل کېږي ټول دغه چې کوم دی نو سړو د ښځو نومونه یې ښودي او ښځو سړو نومونه یې ښودي زمونږ دار و مدار به په دې علاماتو باندې په دې علامه دا علامت چې بچا کې پیدا شو جو هغه به مؤنث ښه مصداق ته به نه ګورئ هغې ته به اوس به ته وایي چې یاره موسی عیسی دا خو ټول د نارینه نومونه دي مذکر نومونه دي دا څنګه مؤنث شو نو هغې خو مصداق دی که نه موږ د کلمې خبره کوو کلمه به مؤنث ښه نو یو څه شی الف مقصوره به علامت د تانیث لکه حبلا الف ممدوده به لکه حمراء تای مقدره به تای لفظي به لکه طلحاتو او تای مقدره به لکه ارض دا اصل کې ارضتون ښه نو که تا په لفظ کې نه مقدري که نه نو هغه به هم تانیث ښه او اکثر چې ته تصغیر راوباسې نو التصاغیر والتکاثر یردان الی اصله هغه خپل اصل ته اسم واپس کوي ښه نو ګوره ورته لکه اردوتون دا په اصل کې اوریدوتونو تصغیر اسم تصغیر اسماره به اصل خود برود تصغیر چې دی اسم خپل اصل طرف ته بوزي و این را مؤنث استماعي ګویند اوس مؤنث دا کم چې اخر کې تای تقدیري وي نو دا خو اکثر بدتر وباسلی شي او کله به یې ته نشي راویستلی نو دې وجې نه تا ته ویلي دي چې د دې مؤنث بدتې ته الت مؤنث وی چې دا په کلام کې مؤنث استعمال شوی په کلام د عربو کې تا اورېدلی نو دې ته مؤنث استماعي وایي دا درې مؤنث قیاسي شو دا یو پکې مؤنث سماعي شو چې د عربو نه تا اورېدلی هغوی مؤنث استعمالي بدتې مؤنث استعمالوه بیا پکې تا مقدر منی مؤنث بر دو قسم است مؤنث په دوه قسمه دی مؤنث حقیقي او مؤنث لفظي مؤنث حقیقي او مؤنث لفظي مؤنث حقیقي څه ته وایي او مؤنث لفظي څه ته وایي مؤنث حقیقی آن است که به ازای او حیوان مذکر باشد مؤنث حقیقی هغه مؤنث ته وایي چې په مقابله کې حیوان مذکر وي په مقابله کې حیوان مذکر وي مثال په طور باندې ما وی چې رجل د رجل مثال لکه امرأة نو امرأة په مقابله کې حیوان شته کنه حیوان خوشته خو دا حیوان مذکر دی کنه دی نو چې په مقابله کې حیوان مذکری دا به یاد ساتئ چې مذکر نو مقابله کې حیوان د سره ونه نو هغه بیا د سره مؤنث شو نه نو چې په مقابله کې حیوان مذکری دا وګورئ رجل او اوس مثال په طور باندې تا وی چې ظلمتون نو دی په مقابله کې نورون دی خو هغه مذکر دی دا حیوان دی خو نه دی کنه نو چې په مقابله کې مذکر حیوانی
او چې په مقابله کې مذکر حیوان نه وي نو چې په مقابله کې بیضای او حیواني مذکر باشه چې په مقابله کې ژوندی چې حیوان هغه مذکري نو دا به لکه امراتون دا اوس مؤنث حقیقي دی ولې د دې په مقابله کې رجلون دی هغه حیوان مذکر دی او ناقتون د دې په مقابله کې جملون دی هغه حیوان مذکر دی او لفظي مؤنث لفظي کې بیضای او حیواني مذکر نه باشد په مقابله کې مذکر حیوان نه په مقابله کې مذکر لکه ظلمتون دا تیارې ته وایي نو په مقابله کې نورون دی نو نورون حیوان دی او قوتون دا طاقت ته ویلی شي په مقابله کې ضعفون دی نو هغه مذکر حیوان دی نه دی نو چې په مقابله کې مذکر حیوان نه وي هغه به مؤنث لفظي په مقابله کې که چېرته مذکر حیوان و هغه به مؤنث حقیقي وي په دې باندې پوه شوئ ټایم څومره